मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। زه جوړم نه ما تیره جمم نه راغلی او ما لارې نه واپس لاړم. دا څنګه چې په اخلاص راځئ دلته د جمعې مونځ ته داسې په اخلاص بنن دی ټول امت د مسلمانانو د بیمارانو د پاره دعا کوي او خاص طور ما د پاره به کوي. برزخی ژوند پختنه چا کړې ده. عزیزانو ژوند درې قسمه ده. یو د دنیا ژوند ده، یو د قبر ژوند ده، او یو د قیامت نه پس د جهنم او د جنت ژوند ده. انسان دې درې ژوندونو د پاره پیدا ده: قبر، دنیا لکه دا اوس چې مونږ ژوندي، بیا قبر، او بیا د قیامت نه پستا د آخرت ژوند. ابا چاته جهنمی او چاته به جنت. الله دې د جهنم نه وساتي. عزیزانو د دنیا ژوند هو تاسو ګورئ، خو دې د پاره یو ټکی پیغمبر ویلی دی، یو ټکی چې الدنیا مزرعة الاخره. دنیا چې دا د آخرت د کروندې ځای دی. قبر لا او جنت او دوزخ لا چې څه کرونده کې نو په دې دنیا کې به کې که خدای وکړ غنم دی وکړل، غنم بالترې به، جوار دی وکړل، جوار برې به، شوتل دی وکړل، شوتل برې به، او کچر سوا پیم دی وکړل، چر سوا پیم بالترې. الدنیا مزرعة الاخره. دنیا د آخرت د کروندې ځای دی. آخرت له چې څه کار کې دلته به کې مرګ نه وروسته بیا کته ډېر ټوپونه ووهې او ډېرې چغې ووهې، هېڅ به نه کړي. هېڅ. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. سړی مړ شو داغه عمل منقطع شو، ختم. اوس هیڅ نه کیږي. درې څیزونه دي چې به د مرګ نه وروسته کارآمد دي. یو نیک اولاد، که چا نیک بچی پریخیو او ورپسې دعاګانې کولې نو دا باغې پسې رسی. یو علم، په خپل علم کړی دی او هغه علم بیا خلکو ته ښودلی دی او خلکو ته یې ویلي دي، نو دا سلسله چې تر څو پورې جاری وي نو قبر له به ثواب در رسي. یو صدقه جاریه، سړی دی په ژوند کې جومات جوړ کو، کوې وویستو، پولې جوړ کو، سړک جوړ کو. دا چې تر څو پورې آباد وي او خلق ته فایده علي نو دله به قبر له ثواب وررسي. اوس جماعت جوړ کو دا معنا نه ده
اوس په جماعت کې چې بلب سوځېدلی که نه نو امام आवाज وکړي چې چنده واچوئ بلب سوځېدلی داسې ده که نه ده یو کس پکې نه را پاسي چې په آرام کېنې زه ځمه بلب راوړم نو څوک به 2 روپۍ راوباسي څوک به 1 روپۍ راوباسي یو بلب لبه په جماعت کې چندي حالانکه یو سړی پکې د دې قابل وي چې بلب سکے چې جماعت جوړول شي تاسو رښتیا وایئ چې تاسو کورونو کې بلب وسوځي چندې ولا کوئ په کور کې چې بستره زړه شي چندې ولا کوئ په کور کې د کټ پوزې دي چې زوړ شي چندې ولا کوي په خدای قسم د دې به هم مؤاخذه کی خدای به وای ښا اته چې پکې سره د بلبلې اوسېدې او برګای چرګې خزا بدر تا وړېده راوړېده هغه به ویلي نو چې بلب سوځېدلې یا پوزې خراب ته یا کټوی خراب ده یا سمسې ویلي به نو تا به بیا را رسولې او زما کور د پاره دی 1 روپۍ لا په چنده کې ورکړې دا به په خدای قسم پختنی کېږي زمونږ بیړه تباه ده زه چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په دې خبره مې ایمان مضبوطیږي چې ورځ تېرېږي نو ایمان مې په مضبوطیږي د شپې 10 بجې ما ورته ما ته د یو قبر کشف وکړه یو قبر راته وښایه چې د لاندې د مړي سال دی هغه سره د علم ورځه ادیرې ته راوېستم چې ادیرې ته راوېستم مراقبه یې داسې وکړه ما ته وی بچی مړی خو درته ښیم په قبر کې خو دې ټوله ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول وی په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي تیکې ته پرې کېږي په داسې منډه ته خلاص شوم چې په یو سا کور ته ورسېدم مال زه نه ګورم د مرګ نه وروسته به زمونږ په قبرونو کې دا حال اوس برزخي ژوند ګوره د دنیا ژوند خو تاسو خپل ګورئ لګیایئ چې آخرت د پاره څه کار کوئ یا آخرت د پاره څه کوئ لګیایئ هغه تاسو ټولو ته پته ده मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए शुक्रिया।